نبينا وولينا ومولانا ومولانا وأسوتنا وقدوتنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومرغوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المكرم المعظم المحترم المحتشم الموقر المفضل المؤيد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين المخصوص بالمقام المحمود الممجد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين روحي پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے روحی پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے سارے نبیوں میں نہ کیوں دج ہو نرالی اس کی باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك جناب صدر مجلس زمانگرد مجلس خلا و زینت زمانگ استاذ دکول شیخ مکرم او دا علماء سرپرست و رہنما حضرت شیخ روح الامین سے شیخنا المکرم دامت برکاتہم العالیہ نور ددی مدرسے منتظمین و ددی اساتذہ کرام و معاونین و مخلصین و ددی بچوں و شاگردان ددی سرپرستان و والدین اللہ تعالی شکریہ ادا کی چې په داسې پرفتن وخت کې په داسې نازک او حساس وخت کې د خپل دین اسلام په دې چوڼۍ د قال الله و د قال رسول د دغې اختتامي تقریب په مناسبت الله تبارک وتعالی د دغې اجتماع ټولو توفیق درکړي الله رب العزت دې د حاضرین دې ته شرف قبولیت او کمال قبولیت ورنصیب کړي اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زموں کے بچوں کی دغه خوشحالي د بچوں او د شاګردانو د خپل بار بار راوړي حضرات دا حاضري د الله تعالی په امداد په توفیق باندې وشو څنګه چې دغه درس ټول کال د الله د طرف نه په توفیق او په امداد باندې وشو ہر یو فکر چې د الله تعالی په امداد باندې کیږي د الله په توفیق باندې کیږي د الله تعالی د طرف نه په مرسته باندې کیږي صحابه کرام کې جلیل القدر صحابي دي حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان لاسونه ونیول او قسم یې وخوړ کہ زمان کا اثر محبت دوزل و نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی واللہ انی لا احب
قسم په الله یقینا زما د تا سره محبت یوې ولې لاسونه ونیول دا د هغې بې تکلفي وه او تعنیز و یوې به د نوم واغسته وي او بیا ورته دا وفرمیل چې والله قسم ورته وکړه او بیا بیا نیم د تاکید دپاره راوړه او بیا لام یې پکې د تاکید دپاره راوړه والله انی لاحبک قسم دې ای معاذ چې زما تا سره محبت ویل دا خبرې ورته په دویم ځل بیا وکړه چې زما د تا سره قسم دی چې محبت دا محبت چې دا د جانبینو دی څنګه چې د رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره مینه وه دغسې محبت د صحابه کرامو د طرف نه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لکه چې وه نو دا د دواړو طرفونو نه و د چا چې چا سره مینه وي نو بیا ورته په مینه کې څه تحفه او څه هدیه هم ورکړي نو په مینه کې ورته یو دعا بطور ذکر ورکړه اے معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يوم انزق سيوم دا دعا مبرنا يا الله ما سر مددك اللهم أعني ما سر امدادك إذا استا ذكركم إذا استا شكرك دا ذکر شکر چې دی د دې به د الله نه سوال کوي چې خدای ما له همت راکړي ما له طاقت راکړي ما سره خپل توفیق او خپل امداد شامل کړي وحسن عبادتک او یا الله ما سره مرسته وکړي او زما مدد وکړي ایاک نستعین صرف ستانه مدد غواړم او ما سره مدد وکړي چې زه ستا خپل عبادت وکړم وحسن عبادتک ہر کام کی خواہشتا اللہ گوری کثرت کا نوری دغیغا معیار اللہ تعالیٰ ہوئی ما مرگ و جم دیل پیدا کردی دی لیبلوکم ایکم احسن عمل تازو کہ کل عمل نچار دا نفرمائی چی ایکم اکثر عمل کہ تازو کہ دیر عمل نچار قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے قرآن مجید په دې ګواه چې د الله خاص وخت الله جمیل ويحب الجمال کس حسن سے یہ بھی تو بتا حسن عمل سے اللہ تعالیٰ په خپل عمل باندې خوشحالي یو خدای الله نه امداد غوښتل د نیکۍ په کارونو کې او داسې مجالسو کې د شرکت لپاره یا حضرات تاسو سارنا تشریف فرمائے تلاوت ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت خوانی مشروع تاسو اوري زمونږ د لاهور تاسو پیژنې د ختم نبوت سرپرست او رهنما موږ پیر مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب هغه یو ځای کې فرمایل چې لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنه مسلمان به د خیر د خبرې په اورېدو نه مړي مسلمان به د خیر د خبرې په اورېدو نه مړي قرآن د خیر خبره حدیث د خیر خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعت او د هغې صفت او د هغې سماعت دا د خیر خبره نو مسلمان به د خیر د خبرې په سماعت نه مړي بلکې د دلو که بلا لاسی وکي لن یشفع المؤمن مومن سیر نہیں ہوتا من خیر خیر کو سننے سے یسمعہ وہ اس کو سنتا جائے ابدا اوری 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 حتی یکون منتہاہ الجنہ تردی چا اللہ تعالیٰ کو پدی اوریدو اوریدو کی دی جنت تا ورسی دی وجہ نسنگا چا دلتنا بیانات کی ختمون کی تلاوت کی نبی سلام صفت کی قرآن مجید اور بخاری شریف ختمون کی مداغی اوریدل انحماق سا توجہ سا امین و ذوق و شوق و رغبت سا دیکھیں با اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا خیر نصیب دی وجہ حضرات دا موقع ډېره د برکت
ډېر بې انتها د برکت موقع ده. یو روایت کې راځي امام بهقي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې څوک قرآن مجید ختم کړي نو فرښتہ د دواړو سترګو منځ کې په دې تندي باندې دغه کس له بوسه ورکړي د مینې او محبت. یو بل روایت کې راځي امام دیلمی رحمت الله علیه فرمایي دا پروګرام ډېر مبارک دی دې اثر وکړي چې څوک داسې یو مجلس کې حاضر شي چې هغې کې قرآن مجید شروع کېدو د افتتاح قرآن مجلس او الله تعالی توفیق ورکړو دې دغه پروګرام ته راغلي نو داسې شوه لکه جهاد شروع کېږي او دی وله راغلی. جهاد ډېر لوی فضیلت دا یو دیني مجاهده ده او د جهاد یو فضیلت دی. بل روایت کې راځي یو سبا او یو بیګا